السلام علیکم ملګرو، زه یم فضل الله. تاسو ګورئ فضل الله سکلین ولاګ. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره دا اهم کوم هغه چې دی دا شیر کوم، ځکه چې نن سبا ډېر خلک ځي او دفترو ته هلته انتظار کوي چې دا زما بېنظیر روپۍ شته یا نشته دی، او هلته څوک ورچیک کوي، څوک دې 100 روپۍ لي، څوک دې 200 روپۍ لي. د هغې نه غوره کار دا دی چې تاسو ځان نه په خپل کور کې چا سره غټ موبایل وي نو بالکل په اسانه چیک کولی شئ چې او زما کارډ ته پیسې ختلي دي یا نه دي ختلي. بالکل ځان نه په اسانه طریقه باندې کېږي. او نو دا به کوئ څنګه؟ نو تاسو د دې ټول لمبې به لاړ شئ کروم ته، ګوګل ته چې لاړ هلته به سرچ کړئ بېنظیر انکم سپورټ پروګرام، دا به راواخلي. د دې نه کته لږ داسې راشئ، دا به ووهئ. نو ګوره دلته به تاسو ورکئ شناختی کارډ نمبر. دا یو کارډ ما ورکو، اوس ورته ګوره، اوس دا کې 3 قسمه ایرر ورکوي. اوس دا څه وایي تاسو مهرباني وکئ خپل د انټري لپاره د کوم بي اس پي دفتر چې کوم دی هلته لاړ شئ. ټیک شو؟ هلته تاسو لاړ شئ او چا فارمیانې هغه ځان سره ویسئ، د خپلو ماشومانو فارمیانې ویسئ او انټري وکئ، نو ستاسو پیسې به کولی شي. اوس په بل کارډ کې به تاسو ته څه ښایي، د هغې لپاره به تاسو بل کارډ زه تاسو ته اوس ښیم چې دا بل کارډ کې تاسو ته څه ښایي. ګوره دلته به تاسو بل کارډ ورکوم. ټیک شو؟ بیا به دا کته لاندې کوم کوډ چې دا به ورسره لازمي ورکوئ. اوس ګوره دې کې لیکلي چې تاسو رجسټریشن کړی دی او تاسو ته به د اهلیت ډېره زر پته ولګي. نو بیا بل قسم کارډ چې کوم دی هغې کې به تاسو ته څه ښایي، 3 نمبر. ټیک شو؟ بیا د لاندې کوډ چې دا بار بار چینج کېږي دا به ورسره چینج کوئ. اوس ګوره دې کې ما ته ویل دي چې تاسو د دې لپاره اهل یعنې بالکل دا 100% نه چې دې ته د 10,500 روپۍ راغلي دي او دا چې اوس لاړ شي نو دا چیک کولی شي. نو بالکل اسانه طریقه ده، دننه په خپل موبایل باندې په 2 منټو کې دننه چیک کولی شي. چې لاړ شي دفتر ته انتظار نه هو دمای. نو که چېرې دا ویډیو زما خوښه شوي نو لازمي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ.